الله وی چې د خاریو کې دیږي وګرځېدل په دې ملک کې وګرځېدل د دنیا کې وګرځېږي د عبرت لپاره دا ګرځېدل د عبرت لپاره دي. په یو روایت کې دي چې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته ځان له د اوسپنې بیزار جوړ کړه او د اوسپنې عصا یعنې امسا ځان له جوړه کړه لخته او په دې ټوله دنیا کې ګرځه او دومره وګرځه چې دا عصا یعنې دا همسا دې اصولیږي مات شي او دومره وګرځه چې دا بیزار د اوسپنې چې کوم بیزار دي دا اصولیږي ختم شي. نو د دې نه عبرت مقصود چې ته به دې دنیا کې وګرځه او دا عبرت والا څیزونه وګوره د دې نه عبرت حاصل کړه. د دې وجې نه به دې خاریو کې دغه کې ملک کې دغې ګرځېدل پکاري چې سړی قسم قسم څیزونه وویني خو د عبرت په نیت باندې. مونږ چې کوم خراب څیزونه وي نو هغه ځان سره راوړو هغه ووینو او د هغې نه چې کوم دغه حاصلول حاصل کړو هغه لذت وقتي ته ورو. خو چې کوم د عبرت څیزونه دي هغې طرف ته مونږ نه ګورو د هغې نه مونږ عبرت نه اخلو. نو یو تاسو په دنیا کې ګرځئ د سیل او سیاحت لپاره نو دا هم د عبرت په نیت باندې ګرځئ. دې غرونو ته ګوره چې څومره ښایسته الله تعالی پیدا کړي دې چشمو ته سړی وګوري چې څومره ښایسته الله تعالی پیدا کړي نو دا د عبرت په نیت باندې. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې دی په دې دنیا کې ګرځي دی خو ګرځي سفرونه خو کوي خو د دې لپاره داسې زړونه پکار دي چې هغه زړونه په دې باندې سوچ وکړي او داسې غوږونه ولا پکار دي چې دغه د عبرت دا خبرې واوري. او بیا الله فرمایي د دې سترګې ړندې نه دي حقیقتا ړانده نه دي خو زړونه یې ړانده دي د هدایت هغه رڼا پکې نشته دی او بل دې د هدایت نیت هم نه دی کړی. الله تعالی هسې څوک ازلي بدبخته نه جوړي خو دا د دې انسان د عمل د وجې ځکه الله تعالی خو والعیاذ بالله ظالم نه دی الله تعالی ظالم نه دی خو الله تعالی د دې انسان د عمل د وجې دې ازلي بدبخته جوړ کړي. الله تعالی دې مونږ ټول ازلي نیکبخته کړي. الله تعالی دې مونږ د ازلي بدبختۍ نه بچ وساتي.